أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. سورة نساء پنځم سپارہ آیات نمبر 24. دا محرمات خذ بحث شروع دي چې کمی کمی حز الله پاک جل شانه حرام کړی دي. نو هغه شروع دي اوس په الله پاک فرمایي چې والمحصنات او حرام کړی شوی دي په تاسو باندې خاون والا من النساء لخذنا. نو چې کمی خزي خاون والوي نو هغه خزا بل خاون په نکاح باندې نشي اغستلی تر څو پورې چې دا یو خاون مړ نوي او د عدت نوي تیر کړي 4 میاشتې 10 ورځې یا د دې په خېټه ماشوم وي نو تر ماشوم پیدا کېدو پورې دغه ښځې عدت دی. نو چې دا عدت د دې تیر شي دا بل سړي سره نکاح کولی شي، هسې بل چا سره نکاح نشي کولی. یا دا چې دا د دې خاون مړ شي یا دا چې خاون ولا طلاق ورکړي او عدت یې پوره شي نو د هغې نه پس دا بل نکاح کولی شي. خو چې دا د یو کس په نکاح کې ده نو تر هغې پورې دا بل چا سره نکاح نشي کولی تر څو چې د ړومبي خاون یا پریښي نه وي یا د ړومبي خاون مړ نه وي او د هغې نه پس د طلاق په صورت کې هم د دې عدت نه وي تیر شوي او د مرګ په صورت کې خپل عدت چې هغه نه وي تیر شوي. یعنې چې د دې خاون مړ شو او عدت تیر شو نو دا بل چا سره بیا نکاح کولی شي. یا خاون ورته طلاق ورکو د طلاق نه پس د دې عدت ختم شو د هغې نه پس دا بل خاون سره نکاح کولی شي. نور چې د یو خاون په نکاح کې ده نو د بل خاون په دې باندې نکاح نه کېږي. دې نه دا خبره معلومه شوله چې یو سړی ته خو د 4 ښځو پورې اجازت شته دی خو یوه ښځه د یو خاون نه سیوا خاوندان نشي کولی. اگر چې بعضې ملحدین دا اعتراض کوي چې څنګه سړی 4 ښځې کولی شي نو پکار ده چې ښځه هم 4 خاوندان وکړي. موږ د هغې جواب ورکوو چې خاون د 4 ښځو طاقت هم لرلی شي، سړی د ښځې په نسبت باندې طاقتور وي. او دویم دا چې سړی کله 4 ښځې وکړي نو د دغه 4 ښځو نه چې د کوم اولاد دي نو د دې ټولو پلار هم معلوم وي، مور هم معلومه وي. شریعت تر حد تر وسه پورې نسب پاک ساتلی دی چې په نسب کې دړه پیدا نشي، چې ماشوم د پلار هم معلومي مور هم معلومي. او که مثال په طور یوه ښځه 4 خاوندان وکړي یا 2 وکړي او د دې ماشوم پیدا شي نو د دغه ماشوم نسب به د چا نه ثابتېږي؟ د یو خاوند نه به ثابتېږي که د بل خاوند نه به ثابتېږي. د دغه ماشوم پلار به څوک وي؟ دغه ماشوم به میراث ته چا اخلي؟ دغه میراث به برخه د چا نه غواړي؟ نو دا ټولې خبرې بیا ګډوډې کېږي. د دې وجې شریعت ښځې ته د یو خاوند اجازت ورکړی او دا د ښځې دپاره یو خاوند دا د عزت خبره ده او 2 خاوندان دا د شرم او د بې حیا خبره. د دې وجې نه په جنت کې به د سړي دپاره خو خورې ډېر شي وي خو د ښځې دپاره به دقه یو خپل خاوند وي. داسې به نه وي چې بوډا یې سوال کوو چې خدای پاکه ماله خوران راکړي، هغې وایي چې دا خوران چې د خاوندان وي که نه. نو د دې وجې نه چې د ښځې دپاره یو ښځې ته څوک وایي چې ستا 2 خاوندان دي هغه پرې غوسه کېږي، هغه پرې خفه کېږي، هغه پرې شرمېږي چې دا خو تا ماله یو غلط لفظ دی ما لپاره استعمالوي. نو د دې نه دا خبره ثابته شوله چې ښځه دا په یو وخت کې یو خاوند ساتلی شي، دا به د یو خاوند په نکاح کې او سړی په یو وخت کې 4 ښځو پورې ښځې په خپل نکاح کې ساتلی شي. نو الله فرمایي والمحصنات او حرام کړل شوي دي په تاسو باندې خاون والا ښځې، یعنی شادي شده ښځې د کومو چې خاونداني د کومې ښځې چې خاوند دا څوک په نکاح باندې نشي اخیستلی. او څوک یې اخلي نو نکاح یې کېږي د سره نه، ځکه دا د یو سړي په نکاح کې ده. والمحصنات او حرام کړل شوي دي په تاسو باندې خاون والا من النساء د ښځو نه الا ما ملکت
مگر هغه چې مالکان دي ایمانکم خلاصون ستاسو. ما ملکت ایمانکم نه څوک مراد دي؟ وینځي ته مراد دي ښه. او دا ځکه وایي چې تاسو خلاصونه مالکان دي چې کله به جهاد مسلمانانو وکړو په هغې کې به کمې ښځې رالې، کمې زنانه به د هغه ځان سره قیدیانې راوستلې، کم نارینه به یې راوستل قیدیان. نو دا ښځې به دغه به چې کوم امیر د لشکر نو هغه به دا ښځې چې کوم دی په مالي غنیمت کې یو مجاهد له ورکړله. نو دا به چې کوم دی په خلاص باندې ونیسله د لشکر به چې کوم امیرو، نو هغه به چې د چا به رسېدله په مالي غنیمت کې نو هغه په خلاص کې ورکړله. ځکه طریقه دا ده چې کوم ښه کار کوي په خلاص پی کوي، او چې کوم غلط کاری خراب کاری هغه په ګس لاس باندې کوي. لکه استنجا کوي نو په ګس لاس باندې به کوي، پوزه سونی نو په ګس لاس باندې به سونی، ډوډۍ خوري په خلاص باندې به خوري، اوبس کی په خلاص باندې به اسکی. نو دا به په خلاص باندې وته حواله کړه. نو د دې وجې نه الله پاک فرمایي الا ما ملکت، مگر هغه ښځې چې مالکان وي خلاصونه ستاسو، مراد دې وینځي دي چې هغه ښځې مخې ته الله پاک وفرمایل چې په تاسو باندې حرام کړل شوي دي هغه ښځې چې د هغې خاونداني. خو الا ما ملکت، مگر هغې در باندې حرام نه دي چې کوم ستاسو وینځي. څه مطلب د دې صورت دا دی چې مثال په طور مسلمانانو په دارالحرب کې، دارالحرب هغه ملک ته وایي چې هغه د کافرانو ملک وي، بادشاهي کافري، حکومت کافري، هغې ته دارالحرب وایي. هغې ملک ته لکه انډیا شوه، امریکا شوه. او دارالاسلام هغې ملک ته وایي چې هغه مسلمانان پکې هم پاتې کېږي، د هغې بادشاه هم مسلمان، فوج او حکومت د مسلمانان. مثال په طور مسلمانانو جهاد وکړو په امریکا کې، د امریکې نه ځان سره ښځې راوستې، غلامانې، قیدیانې، سړي قیدیان راوستل. نو چې کومې ښځې راوستې پاکستان ته مثال په طور باندې، نو د هغې ښځو په امریکا کې خاوندان، خو چې دوی کله پاکستان ته راورسېدې نو دوی د هغې د نکاح نه د دې چې په کوم امریکا کې خاوندانو او دلته ښځې رالې مسلمانانو قیدیانې راوستې، نو د دې په منځ کې نکاح ختم شو. اوس په دغه ښځې یو حیز تېري، یو حیز، یو پیره چې د زنانه حیز راشي د هغې نه پس کو دغه ښځه مسلمانه وي یا یهودنه وي یا عیسایڼه وي، نو دا مسلمانان په نکاح باندې اخیستی شي. او چې د چا په برخه کې ورسېده، د چا په برخه کې په مالي غنیمت کې ورسېده نو هغه وینځه شوله، نو هغې بغیر د نکاح نه دغه کس د دې نه د وینځ د ښځې پیدا اخیستی شي. څنګه چې د ښځې سره کوروالي کېږي دقه شان د وینځې سره کوروالي کولی شي. نو دلته الله رب العزت ځکه وفرمیل چې مخې ته الله ذکر کړل چې هغه ښځې په تاسو حرامي دي چې د هغې خاونداني. نو دا کومې چې د امریکې نه راوستي د دې خو خاوندان شته دي، خو د امریکا کې پاتې شو او دوی رالې پاکستان ته مسلمانانو ځان سره قیدیانې راوستلې. نو چې دوی د امریکې نه خاوندانې په امریکا کې پاتې شو، دوی دلته کې رالې، د دې نکاح آلریډي ختم شول. اوس په دا صرف یو حیز تیر کړي مسلمانانو کې څوک په نکاح باندې اخلي نو اخیستی شي، په شرط د دې چې دا مسلمانه وي یا مسلمانه نه وي خو یهودنه وي یا عیسایڼه وي. کوم مشرک وي نو بیا نه په نکاح اخیستی شي، بیا په نکاح باندې نشي اخیستلی. او که څوک په نکاح باندې نه الي نو چاله چې په برخه کې ورسېده په مالي غنیمت کې د هغه وینځه شوله هغه ته د ښځې کار اخیستلی شي. نو دلته ځکه الله ذکر دې خاوندان شته دي خو بیا هم د ستاسو وینځې شولې، خاوندان یې هلته پاتې شو، دا به یو حیز تېر کړي نو دا ستاسو دپاره حلالې دي، دا حرامې نه دي. نورې چې کومې شادي شده ښځې دي د کومو خاوندان دي ستاسو دپاره حرامې دي، خو دا یو صورت پکې حلال دی چې وینځه راله د دارالحرب نه او دارالاسلام ته دې راوستله، کېدنه دې راوستله، دې هغه خاوند سره نکاح آلریډي ختمه شوله، دا به یو حیز تېر کړي یو میاشت، د هغې نه پس دا ستا ښځه ده. هو که د یو حیز یې تېر کړو د دې په خېټه باندې د زوړ خاوند نه حمل و، یعنې ماشوم بیماره وه، نو بیا تر ماشوم پیدا کېدو پورې د دې عدت دی چې ماشوم پیدا شي بیا سره د خپل آقا خپل مالک کوروالی کولی شي. او چې ماشوم نه دی پیدا شوی نو بیا سره نشي کولی. او چې یو حیز راغی نو دا د دې خبرې علامت دی چې د دې په خېټه باندې ماشوم نشته نو بیا سره کوروالی کولی. دا صورت په دې وجه باندې استثناء. والمحصنات او حرامې کړل شوي دي په تاسو باندې خاون والا من النساء لخذنا الا ما ملکت، مگر هغه الا ما ملکت ایمانکم، مگر هغه چې مالکان دي خلاصونه ستاسو، یعنی الا ما ملکت ایمانکم، مگر هغه وینځي چې د هغې په دارالحرب کې خاوندان شته دي، خاوندان شته دي خو په تاسو باندې بیا هم حلال دي، در باندې حرام نه دي. کتاب الله فرض کړي دي الله علیکم په تاسو باندې، احل او حلال کړل شوي دي لکم تاسو دپاره ما هغه وراء چې علاوه دي ذالکم د دې محرماتونه، دا کوم چې مخې ته تېرې شولې چې ماسی ده، ترور ده، دغه رنګې چې کوم دی خور ده، رضاعي خور ده، دا ټولې مخې ته ذکر شو دا په تاسو باندې حرامې دي.
نو الله فرمایي چې احل لكم حلال کړل شوي دي ستاسو دپاره ما هغه وراء ذالکم چې د دغې نه علاوه دي دا کومې چې مخې ته تېرې شوې د دې نه علاوه د ترور لور در باندې حلاله ده د ماسي لور در باندې حلاله ده د تره ښځه در باندې حلاله ده د ماما ښځه در باندې حلاله ده چې ماما د وفات شو عدت یې تېر شو خو چې بل سبب د حرمت نه وي چې صرف مامي دي وي نو دا ته په نکاح باندې اخیستلی شي صرف د تره ښځه چاچي دي وي دا ته په نکاح باندې اخیستلی شي چې کله د تره مړ شو یا ولا طلاق ورکړو دا نور د ترور لور شو د ترور لور دا ټول در باندې حلال دي دا ماهی ته چې کومې ذکر شو د حرام وي اوس الله وی د دې نه چې کومې علاوه دي نو دا پتا باندې حلال دي سر نکاح کولی شي واحل لكم او حلال کړل شوي دي تاسو دپاره ما هغه وراء ذالکم چې د دې نه علاوه دي دا کومې چې تېرې شوې ان تبتغوا تاسو طلب کړئ ښځې حلال ښځې باموالکم په خپلو مالونو سره محسنین د نکاح کولو دپاره غیر مصافحین نه د زنا کولو دپاره د نکاح کولو دپاره غیر مصافحین نه د زنا کولو دپاره نو الله فرمایي چې تاسو په دې حلالو ښځو کې طلب کوئ ځان له پکې وګورئ باموالکم په خپلو مالونو سره باموالکم په خپلو نو دې کې چې کوم دی ابوبکر جساس رحمت الله علیه په احکام القرآن کې دوه خبرې لیکلي دي هغه فرمایي چې دې نه دوه خبرې ثابتېږي یو دا چې دې نه مهر ثابت شو مهر چې یو نکاح د مهر نه خالی نشته دی تر دې پورې کو څوک چاله لور خور ورکوي او دې اړو مهر مقرر نه کړي چې بس تعالی ما اسې درکړې ده ښځه خاون یو بل سره نکاح کوي چې بس موږ اسې نکاح وکړو بیا مهر مقرر شو او دویمه خبره ده چې دا مهر به مال هر شی بني چې کم مالی نو هغه به مهر جوړیږي هر شی مهر دا نه جوړیږي د احنافو په نسبت باندې مهر کم نه کم 10 درهم دي او یو درهم دا چې کوم دی یو درهم چې دی نو دا تقریبا د 3.5 ماسو برابر دی نو چې یو درهم د 3.5 ماسو برابر شو نو د دې نه تقریبا یو ماسه کم 3 تولې سپین زر نو د دې قیمت په هر زمانه کې به کتلی شي یو ماسه کم 3 تولې سپین زر د دې نه کم مهر به نه مقرریږي نن سبا تقریبا توله 2.5 زر د کو پسو باندې نو چې 3 تولې شي یو ماسه ته کم کا نو مثال په تور چې په 2500 باندې توله شو نو 7500 نو 7500 تقریبا 19,000 روپے په دې وخت کې به مهر د 19,000 روپو نه کم مهر به نه مقرریږي ځکه د زمونږ په نسبت باندې 10 درهم چې کم دی 10 درهمو نه کم مهر نشته دا د کم نه کم مهر دی د دې نه زیات هر څومره څوک مقررولی شي خو د کم نه کم مهر د احنافو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې څومره دی 10 درهم او د دې نه تقریبا یو ماسه کم 3 تولې سپین زر جوړي یعنی یو توله یو ماسه کم 3 تولې سپینو زر حساب به کولی شي د هغې مناسب به مهر مقررولی شي زیات هر څومره مقررولی شي د دې نه کم نشي مقررولی نو د دې نه دوه خبر یو دا چې مهر به هر حال به چې کوم دی لازمیږي کو ته مقرره کو نه مقرره او چې د ښځې خاوند نکاح وشوله نو مهر به لازم کېږي بیا د فقه په کتابونو کې دي چې څومره به لازم کېږي ان تبتغوا تاسو تلاش کوئ د ښځو لره باموالکم په خپلو مالونو سره محسنین خو دا ښځې چې تاسو تلاش کوئ د څه دپاره د نکاح کولو دپاره د نکاح کولو دپاره غیر مصافحین نه د زنا کولو دپاره مال چې ورکوئ نو دې مطلب به دا وي دوه خبرې دي یو دا چې د سړی پاک دامن پاتې شي نکاح چې یو سړی کوي د دې دپاره کوي چې د سړی پاک دامن پاتې شي ځکه وایي چې نکاح وکړي واده وکړي نوي مانې محفوظ شي نو چې دې دا نکاح کې د نکاح غرض څه دی چې د سړی پاک دامن پاتې شي او دویم غرض یې دا دی چې نسل انساني سیوا شي نبی علیه السلام فرمایي هغه ښځو سره ودونه کوي چې هغه ډېر بچیان راوړي او په ورځ د قیامت په زه په خپل امت کې په ډېروالي باندې فخر کوم چې زما امت ډېر نو د نکاح غرض یو دا دی چې سړی پاک دامن پاتې شي یو دوه چې نسل زیات شي نو الله فرمایي چې تاسو د خپل مالونه ورکوئ ښځې تلاش کوئ نو دا مال د دې دپاره ورکوئ د نکاح په غرض باندې د زنا دپاره زنا کې هم خلک مال ورکوي خو الله وایي د دغې دپاره یې مه ورکوئ محسنین د نکاح کولو دپاره غیر مصافحین نه د زنا کولو دپاره د دې دپاره به چې کوم دی دې نه دغه هم ورته متعه شیعګان وي متعه جایزه ده
متعه دې ته ویل شي چې په لفظ د متعه سره نکاح وشي یوې ښځې ته چې زما تا سره تر دوره وخته پورې متعه ده د یوې ورځې دپاره د نیمې ورځې دپاره نو بس بیا چې کوم دی بس ته زما نه آزاد مطلب دا خپله پیدا دې واخلي او بیا آزاد کړي نو چې خپله پیدا دې واخسته نو دی خو د نکاح مقصد خو پاتې نه شو کنه نسل خو سیوا نه شو کنه تاسو وایئ د نکاح مطلب څه دی یو چې سړی پاک دامن پاتې شي دویم دا چې نسل انساني سیوا شي مسلمانان سیوا شي امت سیوا شي ته د هغې سره نکاح وکړه سره خپله پیدا یې واخیستله نو متعه شیعهګان وایي جایز ده او موږ وایو ټول امت په دې باندې اتفاق دی چې متعه ناجایزه ده حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې د خیبر ابتدا اسلام کې جایز وه د اسلام په لومړي وخت کې دا جایز وه خلکو به دغه شانتې کول دغه رنګې نکاح موقت د یو معلوم وخت لپاره نکاح کول چې زما مته سره 3 ورځې لپاره نکاح دا ناجایزه ده او نکاح متعه چې کوم دی ناجایزه ده شیعهګان اوس هم جایز ګڼي نو حضرت علی رضی الله عنه فرمایي دا ډومبی چې کوم دی جایز وه په ابتدا اسلام کې خو بیا د خیبر په موقع باندې نبی علیه السلام حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام د خیبر په موقع باندې د خرو غوښې او د متعه نکاح متعه چې ورته وي متعه دا نبی علیه السلام حرام کړه د هغې نه یې منع وکړله چې د خرو غوښې به نه خورئ او متعه به نه کوئ د یو بل سره د هغې نه بس دا حرام شوله اوس متعه نشته ځکه د متعه د نکاح مقصد پرې نه حاصلېږي نو دې نه دغه خبرې کوم وتې چې الله فرمایي چې محسنین تاسو د نکاح په غرض باندې ښځې کوئ غیر مصافحین نه د زنا دپاره متعه هم زنا ده په دې دور کې او دا شان د نکاح موقت دا هم چې کوم دی په دې دور کې زنا ده نکاح موقت او متعه کې فرق صرف دومره دی چې یو سړی نکاح کوي نو په نکاح په لفظ د متعې سره چې زما ته سره دوره وخت لپاره متعه ده او نکاح موقت نو صرف چې دې کله نکاح کوي نو دې وایي چې زما تر دې وخته پورې تا سره نکاح دی صرف دغه فرق دی پکې نور خبره یوه ده د معلوم وخته پورې نکاح نو دا جایز نه ده اوس ځکه چې الله تعالی فرمایل چې تاسو نکاحونه کوئ نو څه دپاره د نکاح کولو دپاره ښځې تلاش کوئ د نکاح کولو دپاره غیر مصافحین نه د زنا کولو دپاره دا ټول نکاح متعه شوه په دې دور کې نکاح موقت شو دا ټول چې کوم دی په زنا کې راځي فمستمتعتم پس هغه چې تاسو پیدا واخلئ به په دې سره منهن د هغې ښځو فمستمتعتم پس هغه څیز پس هغه څیز استمتعتم چې تاسو پیدا واغستا به په هغې سره منهن د دې ښځو نه فآتوهن نو تاسو ورکئ دې ښځو ته اجورهن مهرونه د دوی فریضة مقرر شوي نو دې نه دا خبره معلومه شوه چې د کومې ښځې سره وتې وشوله کوروالی ورسره وشو نکاح دې وکړله بیا دې واده کړه تا ورسره کوروالی وکړو نو تا باندې پوره مهر لازم شو او چې صرف نکاح دې وکړله طلاق دې ورکړو نکاح دې وکړه او طلاق دې ورکړو میلاو شوي ورسره نه نو نیم مهر به ورکړئ او که نه ته ورسره میلاو شوي نو په تا باندې پوره مهر تاسو ته ما بېګا ویلي چې دا مهر د دغې اندام شرمګاه چې کوم ته چې کوم وتې کې د دې بدل دی نو ته چې کله د خپلې بیبي سره میلاو شوي نو تا باندې پوره مهر چې کوم دی لازم شو نو فما هغه استمتعتم چې تاسو پیدا واغسته به په هغې سره منهن د دې ښځو نه فآتوهن تاسو ته پیدا واغسته پیدا څه مطلب تاسو سره جما وکړله تاسو سره کوروالی وکړو نو اوس به څه کوئ فآتوهن تاسو ورکئ اجورهن دې ښځو له مهرونه خپل فریضة مقرر شوي چې کوم مهر د الله طرفه مقرر شوي دی نو دغه مهر به اوس ورکئ نو کو نه ورکئ او ښځه درته معاف کړي نو هغه جدا وروستو را روان دي خو دا مهر په تا باندې اوس پوره لازم شو 3 تولې مهر دی او تاسو بیبي سره جما وکړله کوروالی دی ورسره وکړو نو په تا باندې 3 واړه تولې مهر اوس لازم شو ولا جناح هېڅ ګناه نشته علیکم په تاسو باندې فیما په هغې کې تراضیتم چې تاسو راضي شوئ به په هغې سره من بعد الفریضه وروستو د مهر مقرروالي نه اوس مهر مقرر شو په تا باندې خو د دې ښځې د طرف نه مهر لازم شو تا خپلې بیبي سره کوروالی وکړو واده دې وکړو کوروالی دې وکړو په تا باندې اوس د دې بیبي د مهر لازم شو دا به ورکئ هو که دې بیبي د خپل طرف نه معاف کړو چې تا نه یې نه غواړم تا ته مې معاف کړو نو الله فرمایي فیما تراضیتم چې تاسو راضي شوئ چې تاسو دواړه راضي شوئ نو اوس په تاسو باندې هېڅ ګناه نشته که دې ښځې د خپل طرفه ته مهر معاف کړو چې ما ته معاف کړی دی زما مهر 3 تولې دی ما ته معاف کړو
یا مې ته نیم ماف کو یا مې ته درې حصہ ماف کو څومره چې د ښځې ماف کو دواړه راضي شوی نو بس په تاسو باندې د الله طرف نه اوس څه ګناه نشته خو داسې نه چې ته ورته چې ما ته به ماف کوې او تنګه کړي دي که داسې دې ماف کو بیا ګناهګار یې خو هغې د خپل خواهش او د خپل زړه نه تا ته ماف کړو بیا ګناه نشته من بعد الفريض ورستو د مہر مقرروالینا ان الله بشک الله تعالی کان دی علیما پوها حکیما خاوند حکمت په دې کې د الله لوی حکمتونه دي والمحصنات او حرام کړل شوی دي پتا سو باندې خاون والا من النساء لخذنا الا ما ملكت ايمانكم مگر هغه چې مالکان دي خلاص نستاسو یعنی وینځي کتاب الله پرس کړی دی الله علیکم پتا سو باندې واحل حلال کړل شوی دی لکم تاسو د پاره ما وراء ذالکم هغه چې علاوه دي د محرماتونه کوم چې مخکې ذکر شو د دینه چې کوم علاوه دي کوم چې حرام ذکر شو د دینه چې کوم علاوه دي تاسو د پاره حلال دي ان تبتغوا تاسو تلاش ان تبتغوا د تاسو تلاش کړئ په خذو کې به اموالکم خپل مالونو سره خذ تلاش کې په خپل مالونو سره مطلب دغه چې کوم مہر دی ورکړي او خذ خپل کور تک به اموالکم په خپل مالونو سره محسنین د نکاح کولو د پاره غیر مسافحین نه د زنا کولو د پاره فمستمتعتم پس هغه چیز استمتعتم چې تاسو پیدا واغسته به په هغه سره منهن د دې خزونه هو پیدا واغسته جما خو سره وکړه نو فاتوهن نو تاسو ورکړئ دیتا د خزو ته اجورهن د هغوی مہرونه فریضه مقرر شوی چې کوم د الله طرف مقرر شوی دغه مہرونه ولا ورکړئ ولا جناح او اس ګناه نشته علیکم په تاسو باندې فیما په هغه کې تراضیتم چې تاسو راضي شوي به په هغه سره من بعد الفریضه رست د مہر مقرر کولونه د مہر مقرر شوی دی دغه رست ته د خپل خزي مہر ماف کو نو بس اوس پتا باندې څه ګناه نشته دی نیمه ته ماف کو نه نیم به ورکه خو دې نیم کې ته ګناه نشته دی درې مې سه ته ماف کو نو دا دوی سه به ورکه خدا کم ایسه چې هغه ماف کړل په دې کې پتا باندې څه ګناه نشته او ټولې ته ماف کو په ټول کې در باندې څه ګناه نشته ان الله بشک الله تعالی کان دی علیما حکیما پوها خاوند حکمت والمحصنات او حرام کړل شوی دی پتا سو باندې خاوند والا من النساء لخذنا الا ما ملكت ايمانكم مگر هغه چې وینځي تاسو کتاب الله فرض کړی دی الله علیکم پتا سو باندې واحل حلال کړل شوی دی لکم تاسو د پاره ما هغه وراء ذالکم چې د دین علاوه دی ان تبتغوا د تاسو تلاش کړئ به اموالکم په خپل مالونو سره محسنین د نکاح کولو د پاره غیر مسافحین نه د زنا کولو د پاره نه غیر مسافحین یا نه د شهوت پورا کولو د پاره فمستمتعتم پس هغه چیز چې تاسو پیدا واغستلا به په هغه سره منهن د دې خزونه فآتوهن نو تاسو ورکړئ دې خزو ته اجورهن د هغوی مہرونه فریضه کم چې مقرر شوی دی ولا جناح او اس گناه نشته علیکم بتاسو باندې فیما پهای کې تراضیتم چې تاسو راضي شوي به په هغه سره من بعد الفریضه رستو د مہر مقرر کولنا ان الله بشک الله تعالی کان دی علیما فوها حکیما خاوند حکمت سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين